ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم. دلتا بدری مباحث د الله پاک په توفیق باندې ذکر کو. اول مبحث په ترکیب د دې آیات کریمه کې، او دویم مبحث په لفظ د علا کې، او دریم مبحث په تنکیر د هدن کې. نو اول مبحث په ترکیب د دې آیات کریمه کې ذکر کو. نو تمهیدن دو خبرې بیانو، او دا غین وروسته به د الله پاک په توفیق باندې ترکیب پکې ذکر کو. تمهیدن دو خبرې ذکر کو. یو خبره دا ده چې استیناف څه ته وایي، او دویم دا چې د ضمیر او د اشارې په مابین کې څه فرق دی. ګوره تاسو په تلخیص او په مختصر المعانی کې داسې وایي چې استیناف دی ته وایي چې الفصل لکون الجملة جوابا لسؤال اقتضته الاولى. هغه ترک د عطف چې علت ورته دی چې دا جمله جواب ده د پاره د یو سوال مقدره چې د دې سوال مقدره تقاضا کړي د مخکینی جملې. خلاصه دا چې دلته درې جملې وي. یو جمله چې وي هغه منشأ د سوال وي، دویمه جمله سوال وي، سوال مقدره، او دریمه جمله چې وي جواب وي. دا درې جملې وي. اوله جمله منشأ د سوال وي، دویمه جمله چې وي سوال مقدره، او دریمه جمله چې وي دا جواب وي. نو په جمله مستأنفه کې دا درې جملې وي. لقد قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. ګوره دلته درې جملې دي. قال لي كيف أنت قلت عليل. قال لي كيف أنت قلت عليل دا یو جمله ده، او دا منشأ د سوال ده. و چا زمانه تاسو کړو چې ته څنګه یې، ما ورته په جواب کې ویلي چې بیمار یم. دا منشأ د سوال ده. سوال مقدره ده. دلته و سوال پیښ شو چې ما سبب علتک، ستا د بیماری وجه څه ده. دا سوال مقدره، ما سبب علتک. جواب وشو په دریمه جمله کې چې حزن دا سهر دائم و حزن طویل. سهر دائم دائما بی خوبی ده، و حزن طویل او اوږد غم ده. دا درې جملې شو کنه. نو اوله جمله منشأ د سوال ده، دویمه جمله سوال مقدره ده، او دریمه جمله جواب ده. نو اوس یو د تلخیص والا مذهب ده، او دویم د مختصر المعانی والا مذهب ده. دا د تلخیص په ترتیب درته ما ذکر کړو چې یو جمله منشأ د سوال ده، دویم سوال مقدره ده. دا سوال مقدره نازل ک په منزله د سوال متحققه، او دا دریمه جمله به ورته جواب شي. دا د تلخیص والا مذهب ده. نو د سوال مقدره نازلی په منزله د سوال متحققه، او د مختصر المعانی والا مذهب دار چې نه د دریو جملو ته ضرورت نشته. یو جمله منشأ د سوال ده، او دویمه جمله جواب ده. دا دو جملې دي. نو دا کومه جمله چې منشأ د سوال ده دا نازله ک په منزله د سوال، دا منشأ د سوال نازله ک په منزله د سوال، دویمه جمله به جواب شي. نو هغه وی ګوره په دې شعر کې دو جملې دي. قال لي كيف أنت قلت عليل، دا یو جمله. سهر دائم وحزن طويل، دا دویمه جمله. دا اوله جمله منشأ د سوال ده، دا نازله ک په منزله د سوال چې ما سبب علتک، ستا د بیماری وجه څه ده. نو جواب شو چې سهر دائم وحزن طويل. خلاصه دا چې دغه ته استیناف وایي. د استیناف تعریف په تلخیص کې داسې کیږي چې الفصل لكون الجمله جوابا لسؤال اقتضته الاولى. ترک د عطف چې یو جمله مصدره په عطف نه کې، اولی مصدره په عطف نه کې،
لکون الجمله جوابا لسؤال اقتضته الاولى ځکه دا جمله جواب ده د پاره د هغه سوال چې د هغه سوال منشه مخکنی جمله ده مخکنی جمله منشه د سوال وي ورستنی جمله ورته جواب وي نو ورستنی جمله کې به حرف عطف نه ذکر کوي دې ته ویل شي استیناف دا شواجه ګوره په استیناف کې ما درته ویلي د استیناف الفاظ خدا سي دي الفصل لكون الجمله جوابا لسؤال اقتضته الاولى ترك د عطف لوجد دینه چې دا جمله جواب د پاره د سوال ده او د دې سوال تقاضا مخکنی جملې کړي ده نو تلخیص والا وای چې دل تدریج جملې دي اوله جمله منشأ د سوال ده دویمه جمله د سوال ده خدا سوال مقدر ده نازل ده په منزله د سوال متحققه او دریمه جمله د جواب ده د تلخیص والا او مختصر المعانی والا وای چې نه دوه جملې دي یو جمله منشأ د سوال ده دویمه جمله جواب ده دا منشأ د سوال نازله ده په منزله د سوال او دا دویمه جمله ورته جواب ده بیا دا استیناف په درې قسمه ده اول دا سوال مقدره چې دا سوال د سبب مطلق نه دا یو قسم یا به دا سوال مقدره سوال د سبب مطلق نه دا یو یا به سوال مقدره سوال د سبب خاص نه دا دویم یا به سوال مقدره سوال د غیر السبب نه خوشاله استیناف په څو قسمه شو درې شاباسي اول دا چې سوال مقدره تعلق لري د سبب مطلق سره دویم دا چې سوال مقدره تعلق لري د سبب خاص سره دریم دا چې سوال مقدره تعلق لري د غیر السبب سره د سوال مقدره تعلق د سبب سره نه بلکې د غیر السبب سره نو دا درې قسمه د استیناف د اول قسم د لپاره مثال قال لي كيف انت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل ګور اوله جمله دا قال لي كيف انت ما ته معشوقي ویل چې ته څنګه قلت عليل ما ویل چې بیمار او سوال مقدره ده چې ما سبب علتك ما سبب علتك سبب مطلق سوال شوی دی ما سبب علتك استاد بیماری وجه څه ده نو ګوره د دې سوال تعلق د سبب مطلق سره ده نو جواب شو چې سهر دائم وحزن طويل دلته د سوال تعلق د سبب مطلق سره ده دا اول قسم د جمله مستأنفه ده اول قسم د استیناف ده او دویم قسم استیناف ده چې د سوال تعلق د سبب مطلق سره نه بلکې د سبب خاص سره لکه یوسف علیه السلام فرمای وما ابرئ نفسي زه د خپل نفس تبرئ نکوم او سوال مقدر راغی چې هل النفس اماره بالسوء ایا نفس اماره بالسوء ده دا سوال مقدره ګوره دلته سوال د سبب خاص نه وشو نو جواب شو ان النفس لاماره بالسوء دلته د سوال تعلق د سبب خاص سره ده نو دا دویم قسم استیناف ده او دریم قسم استیناف ده چې د سوال تعلق د سبب سره نه بلکې د غیر السبب سره لکه ګوره ابراهیم علیه السلام ته ملائکه راغلي قالوا سلاما ملائکه ویل چې السلام علیکم قالوا سلاما دا منشأ د سوال ده اوس دلته سوال مقدره ده چې ما اجابه ملائکه چې سلام واچولو نو ابراهیم علیه السلام څه جواب ورکړو نو جواب شو چې قال سلام قالوا سلاما قال سلاما من کې سوال مقدره راغی چې ما اجابه د ما اجابه تعلق د سبب سره نه دی ان شاء الله چې کو شو نو استیناف په درې قسم شو یو دا چې د دې سوال مقدره تعلق د سبب مطلق سره دویم دا چې د سوال مقدره تعلق د سبب خاص سره او دریم دا چې د سوال مقدره تعلق د غیر السبب سره ان شاء الله چې په دې خو پوه شوي د دین ورسته یو دویم تقسیم درته ذکر کوم په دې استیناف کې استیناف په اعتبار د مستونف عنه سره په دوه قسمه ده اول قسم چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې وي او دویم دا چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې وي نو په اعتبار د مستونف عنه سره نورم په کوی کوم نو استیناف دویم تقسیم پکې کو استیناف په اعتبار د مستونف عنه سره په دوه قسمه ده یو دا چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې شوی وي او دویم دا چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې شوی دا دوه قسمه د اول قسم د لپاره مثال زه داسې وایم احسنت الى زید
زید سره مینیکی وکړه، دا اوله جمله ده، دا منشه د سوال ده. احسنت الی زید دا منشه د سوال ده. سوال مقدره ده چې هل زید حقیق بالاحسان، آیا زید د دې قابلیت لري چې تور سره احسان وکړي؟ نو جواب ورته کو زید حقیق بالاحسان. دا زید حقیق بالاحسان جمله جوابیه ده او په دې کې اعاده د اسم د مستونف عنه شوې ده. مستونف عنه زید ده او دلته زید را معاد کړی ده. زید حقیق بالاحسان. درې جملې دې ذکر. احسنت الی زید دا اوله جمله تلخیص کې ویل ده. دا منشأ د سوال شو. سوال مقدره څه شی ده؟ هل زید حقیق بالاحسان؟ دا سوال مقدره. جواب شو چې زید حقیق بالاحسان. او زید حقیق بالاحسان جمله جوابیه ده او په دې کې اعاده د اسم د مستونف عنه ده. نو دا اول قسم. په دې دویم تقسیم کې چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې شوی، او دویم چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې شوی. لکه دا مثال زه وایم احسنت الی زید، زید سره می احسان وکړو، او سوال مقدره راغی چې هل زید حقیق بالاحسان، آیا زید مناسب قابلیت د دې لري چې تور سره احسان وکړي؟ نو جواب ورته وکړه صدیقک القدیم حقیق بالاحسان. صدیقک القدیم حقیق بالاحسان. ګوره جمله جوابیه کې مې زید ذکر نه کړو بلکې د صفت مې ذکر کړو چې صدیقک القدیم حقیق بالاحسان. نو اعاده د صفت د مستونف عنه پکې راغله. نو استیناف په اعتبار د مستونف عنه په دوه قسمه ده. یو دا چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې وي، او دویم دا چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې وي. دا اوله تمهیدی خبره و، ان شاء الله چې ذکر به وي. ګوره اول مې درته ویلي چې استیناف دې ته وایي چې الفصل لکون الجمله جوابا لسؤال اقتضته الاولى. یو جمله کې ته ترک د عطف وکړي ځکه دا جمله جوابیه ده د سوال مقدره، او د دې سوال مقدره د پاره منشأ مخکینی جمله ده. بیا دا استیناف په درې قسمه ده. یو دا چې د سوال مقدره تعلق د سبب مطلق سره، دویم دا چې د سوال مقدره تعلق د سبب خاص سره، دریم دا چې د سوال مقدره تعلق د غیر السبب سره. دویم تقسیم پکې په استیناف کې تقسیم په اعتبار د مستونف عنه سره. استیناف په دوه قسمه ده. یو دا چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې راغلی وي، او دویم دا چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې راغلی وي. نو دا مې اوله تمهیدی خبره درته کوله د دې ترکیب د پاره. قاری څه پوه شو؟ دویمه تمهیدی خبره ګوره پکې دا ده چې یو ضمیر دی بل اسم اشاره ده. ضمیر په ذات د مذکور باندې دلالت کوي. ذات د مذکور کله لفظنی کله معنی کله حکمنی، خو ضمیر په ذات د مذکور باندې دلالت کوي. او اسم اشاره چې ده دا په مذکور په ذات د مذکور دلالت نه کوي یوازې، بلکې ذات مع صفات دواړو باندې دلالت کوي. په ذات مع صفات د مذکور باندې دلالت کوي. نو دلته اوس دی آیات کریمه کې درته وایم، دلته اوس اولئک راغلی دی، مشار الیه متقین دي. نو کدلته د اولئک په ځای هم راغلی وي، نو په ذات د متقینو ته به اشاره و، په ذات د متقینو به دلالت کولو. چې اولئک راغله نو یوازې په ذات د متقینو دلالت نه کوي، بلکې متقین سره د څلورو صفاتونه چې الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. څلور صفات مخکې ذکر شویو. د دوه صفاتو تعلق د عقیدې سره، یؤمنون بالغیب او یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. د دې دوه صفاتو تعلق د عقیدې سره او د دوه صفاتو تعلق د عمل سره، یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة. نو مخکې متقین ذکر شوی ور سره څلور صفات ذکر شویو. نو دلته که اولئک په ځای هم راغلی وي، نو یوازې په ذات د متقینو باندې به دلالت کولو. خو چې اولئک راغلو نو په ذات د متقینو سره د څلورو صفاتو نه په دې مجموعي دلالت وکړو. نو دویمه تمهیدی خبره ده چې ضمیر په ذات د مذکور دلالت کوي او اسم اشاره په چا دلالت کوي؟ ذات مع صفاتو د مذکور باندې دلالت کوي. دا دوه تمهیدی خبرې مې درته کولې. د دې نه وروسته اوس په اولئک کې درته ترکیب کوم. نو په اولئک کې تقریبا 3 ترکیبه د الله پاک په توفیق باندې ذکر کوو. دا ترکیب لګرانو لدی وجنه مې درته تمهیدی خبره ذکر کړه. نو ګوره 3 ترکیبه درته ذکر کوم. اول ترکیب په اولئک کې دا دی چې اولئک وصل د ما قبل سره راولو.
ګوره په اولایکا کې دوه احتمال دي. یو احتمال پکې دا دی چې د اولایکا وصل د ما قبل سره راشي، د ما قبل پورې مربوط شي. دویم احتمال پکې دا دی چې د اولایکا فصل د ما قبل نه راولو، یعنی د ما قبل پورې مربوط نشي. نو په اولایکا کې دوه احتمال دي، یو احتمال د وصل او دویم احتمال د فصل. په احتمال د وصل کې دوه ترکیب دي او په احتمال د فصل کې یو ترکیب دی، نو ټول درې ترکیب شو. اول ترکیب ګوره پکې دا دی چې وصل د ما قبل سره راولو. نو چې د ما قبل سره وصل راولو نو د اولایک مبتدا ده، علی هدن ورته خبر ده. مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله په محل د رفع کې ده، خبر ده د پاره د مبتدا. اوس د دې په مبتدا کې دوه احتمال دي. ګوره اول احتمال دا ده چې دوهم الذین عطف کو په اول الذین باندې، دوهم الذین معطوف، اول الذین معطوف علیه، معطوف سره د خپل معطوف علیه نه دا مبتدا، او اولئک علی هدن من ربهم واولئک هم المفلحون دا جمله ورته خبر شي. په دې ترکیب پوه شئ. ګوره ما درته ویلي چې په اولئک کې دوه احتمال دي، یو احتمال د وصل او بل احتمال د فصل. په احتمال د فصل کې یو ترکیب دی او په احتمال د وصل کې دوه ترکیب دي. هغه دوه ترکیب دا دي چې اول الذین معطوف علیه، دویم الذین دا ور باندې عطف، معطوف سره د خپل معطوف علیه نه دا مبتدا، اولئک مبتدا، علی هدن دا ورته خبر. مبتدا سره د خپل خبر نه دا ټوله جمله خبر د پاره د مبتدا شو. خوش څنګه ترکیب وکړو؟ اول الذین معطوف علیه، دویم الذین دا ور باندې معطوف، معطوف سره د خپل معطوف علیه نه مبتدا، اولئک علی هدن دا جمله ورته خبر. ځکه دلته اولئک مبتدا دا علی هدن ورته خبر ده. مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله مل کر خبر د پاره داغه مبتدا. نو ګوره په اول الذین کې منفصل وکړو، اول الذین مبتدا کړه، د المتقین د پاره صفت نکړو. نو اول الذین په دې کې منفصل راوستو، نو د مجبوریت د وجنم دویم الذین کې فصل راوستو، دم د المتقین د پاره صفت نکړو. نو اول الذین معطوف علیه کړو، پاغي کې فصل راوستو، دویم الذین کې به د مجبوریت د وجنه فصل راولو، ځکه چې د مبتدا او د خبر په مابین کې اجنبی رانشي. نو اول الذین معطوف علیه، دویم الذین ور باندې معطوف. معطوف ورته ولي وایو؟ ځکه چې د مبتدا او د خبر په مابین کې فصل په اجنبی رانشي. نو بهر تقدیر اول الذین معطوف علیه، دویم الذین ور باندې معطوف، معطوف سره د خپل معطوف علیه نه مبتدا، اولئک علی هدن دا جمله ورته خبر. مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله اسمیه مستأنفه. صحیح شو؟ مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه مستأنفه. ګوره اول الذین مبتدا وکنه، دویم الذین ور باندې عطفو، معطوف سره د خپل معطوف علیه نه دا مبتدا شو، او اولئک علی هدن دا ورته خبر. مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه مستأنفه. نو اوس دا جمله مستأنفه ده، خو کوم استیناف دی؟ په استیناف کې خو موږ دوه تقسیم وکړو. په اول تقسیم کې درې قسم کړو. خاري امیر از دی اول تقسیم کې درې قسم کړو. اول قسم کوم یو؟ چې د سوال مقدره تعلق د سبب مطلق سره، دویم چې د سوال مقدره تعلق د سبب خاص سره، دریم چې د سوال مقدره تعلق د غیر السبب سره. دویم تقسیم هم پکې داسې وکړو چې اعاده د په اعتبار د مستونف عنه، چې ګور استیناف په اعتبار د مستونف عنه سره په دوه قسمه ده. یو دا چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې وي، او دویم دا چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې وي. خوز دا جمله مستأنفه شو. په اول تقسیم کې کم استیناف ده او په دویم تقسیم پکې کم استیناف ده، صرف دا تعین پکې کو. نو ترکیب خمسه شو ان شاء الله. اول الذین معطوف علیه، دویم الذین ور باندې عطف، معطوف سره د خپل معطوف علیه نه مبتدا، اولئک مبتدا علی هدن خبر. مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله خبر د پاره د مخ کې مبتدا، مبتدا سره د خپل خبر نه جمله مستأنفه. نو د استیناف په اقسام ثلاثه کې اولنې استیناف دی دلته، یعنی سوال د سبب مطلق نه دی. ګوره درې جملې دي. اول کې الله پاک فرمایلی هدل للمتقین، هدل للمتقین.
دا قرآن چې د هدایت دی د پاره د متقینو، یعنی فقط متقینو ته هدایت دی، دا یوه جمله شوه. دا منشه د سوال ده. سوال مقدره دا دی چې ما سبب اختصاص المتقین بکون الكتاب هدى لهم، ما سبب اختصاص المتقین، د متقینو د تخصیص سبب څه دی؟ متقین دی ولې خاص کړو؟ ګوره ما سبب اختصاص المتقین، سوال د سبب مطلق نشو کنه. نو ما سبب اختصاص المتقین بکون الكتاب هدى لهم، څه سبب دی د اختصاص د متقینو تر دې پورې چې دا کتاب د دوی لپاره هدایت دی؟ نو د سوال تعلق د سبب مطلق سره شو. نو الله جواب ورکړو چې سبب د اختصاص دا څلور صفات دي کنه. سبب د اختصاص دا څلور صفات دي چې د دوو تعلق د عقیدې سره دی او د دوو تعلق د اعمالو سره دی. عزیز الله پوه شو؟ نو په اول استیناف کې شابسي د اول قسم استیناف شو، جمله مستأنفه شو، خو په هغه اول اقسام ثلاثه د استیناف کې پکې اول قسم راغی، او په تقسیم ثانی کې د استیناف کې هم پکې اول قسم دی چې اعاده د اسم د مستونف عنه پکې وي. ګوره متقین مستونف عنه دی، او په جمله مستأنفه کې نه په تقسیم ثانی کې ما څه ویلي؟ تقسیم ثانی کې کوم استیناف دی؟ اول نه دویم. په تقسیم ثانی کې دویم قسم استیناف دی چې اعاده د صفاتو د مستونف عنه پکې شوي. ګوره په اوله جمله کې الله ویلو هدى للمتقین، سوال مقدر راغی چې ما سبب اختصاص المتقین بکون الكتاب هدى لهم، سبب د اختصاص څه دی؟ جواب شو چې الذين يؤمنون بالغیب. څلور صفات الله ذکر کړو. نو څلور صفات ذکر کړو، د دو تعلق د عقیدې سره او د دو تعلق د اعمال سره. نو ګوره په جمله مستأنفه کې الله پاک اعاده د صفاتو د مستونف عنه کړی ده. نو په تقسیم ثانی کې هغه دویم قسم استیناف دی چې اعاده د صفاتو د مستونف عنه پکې شوي وي. بهر تقدیر دا اول ترکیب و، ډېر اسانه وکړه. تمهید چې زده کړئ دا خو ډېر اسانه ترکیب. خلاصه دا چې دویم الذین په اول الذین معطوف سره د خپل معطوف علیه نه مبتدا، اولئک علی هدى ورته خبر، مبتدا سره د خپل خبر نه جمله مستأنفه. په اقسام ثلاثه د استیناف کې اول قسم دی، او په وروستنیو دواړو قسمونو د استیناف کې دویم قسم دی. دا اول ترکیب شو، دا قوي ترکیب دی. او دویم ترکیب پکې دا کو چې اول الذین د ما قبل سره د دې وصل راولو. اول الذین نزان خلاصو، هدى للمتقین، المتقین موصوف، اول الذین ورته صفت د عمل ته ختم شو. دویم الذین دا مبتدا ده، صحیح شو؟ دویم الذین دا مبتدا او اولئک علی هدى دا ورته خبر. پوه شئ؟ دویم الذین مبتدا او اولئک علی هدى دا جمله ورته خبر، مبتدا سره د خپل خبر نه. دا جمله اسمیه ده، مستأنفه نه ده، معطوفه ده، و عاطفه پکې راغله. دا عطف دی په هدى للمتقین باندې. نو جمله مستأنفه نشوه. دلته خو د استیناف بحث ته ضرورت نشته، ځکه په دې دویم ترکیب کې دا جمله مستأنفه نه ده. نو اول الذین د دې وسلم د ما قبل سره راوستو، صحیح شو؟ او د دویم الذین کوم څه چلو کړو؟ دویم الذین مبتدا او اولئک علی هدى دا جمله ورته خبر، مبتدا سره د خپل خبر نه، دا جمله مستأنفه نه ده، معطوفه ده. په چا عطف کړه؟ په مخ کې هدى للمتقین باندې. نو په هدى للمتقین باندې د دې عطف راوړو. اوس په دې دویم ترکیب باندې یو لږ اعتراض راځي، نو د دې تشریح وکړو. ګوره اعتراض دا راځي چې د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې مناسبت پکار وي. دو جملې چې یو په بل عطف کیږي، نو د دوړو جملتین په مابین کې به مناسبت وي. چې کله مناسبت نه وي، عدم مناسبت وي، نو هغه ته کمال انقطاع وي، او کمال انقطاع تقاضا د ترک د عطف کوي. نو دلته د هدى للمتقین د دې معطوف علیه او د دې والذین یؤمنون بما انزل الیک د دې جملې د دې معطوف او د معطوف علیه په مابین کې مناسبت څه ده؟ نو جواب دا دی چې ګوره مناسبت پکې دا ده چې په معطوف علیه کې کمال د قرآن ذکر شوی دی، او په معطوف کې کمال د قرآن ذکر شوی دی. د دوړو جملتین په مابین کې مناسبت په اعتبار د غرض سره دی. د معطوف علیه نه غرض، د هدى للمتقین نه غرض کمال د قرآن دی، بیان د کمال د قرآن دی.
او د معطوف نه غرضم بیان د کمال د قرآن دی. نو په دواړو کې بیان د کمال د قرآن بیانېږي. معطوف علیه کې خو ظاهر دی چې کمال د قرآن بیانېږي. ذالک الکتاب دلته د کامل کتاب دعوه وشوه چې کامل کتاب واله تر دې قرآن پورې مقصور دی. یو دلیل دا شو چې لا ریب فیه، دویم دلیل دا شو چې هدل للمتقین. هلته خو کمال د قرآن بیان شو. خو په دې معطوف کې څنګه کمال د قرآن بیانېږي؟ دلته کمال د قرآن داسې بیانېږي چې په دې کې تعریض د اهل کتاب وته. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، دا مؤمنان د اهل کتابو چې دي اولئک علی هدن، دوی په دنیا کې په هدایت کامل دي او په آخرت کې و اولئک هم المفلحون، آخرت کې دوی ته فلاح ثابته ده. دا مؤمنان د اهل کتابو په خلاف د کافرانو د اهل کتابونه چې هغوی ته نه په دنیا کې هدایت شته او نه په آخرت کې فلاح شته. ولی مؤمنانو د اهل کتابو ته په دنیا کې هدایت دی او په آخرت کې فلاح دی، او کفارو د اهل کتابو ته دا نشته؟ وجه دا ده چې دا مؤمنانو د اهل کتابو دا کامل کتاب منل دی، په قرآن ایمان راوړی دی. نو ګوره دلته کمال د کتاب بیان شو. نو به هر تقدیر دا پکې مناسبت شو. پوه شوې؟ دا دوه ترکیبه شو. انشاءالله چې زده کړي به مې اسانه و. دریم ترکیب درته ذکر کوم چې په اولئک علی هدن کې فصل راولو د ما قبل نه. ما درته ویلو چې په اولئک کې دوه احتمال دي، یا به د ما قبل سره وصل وي یا به د ما قبل سره فصل وي. که د ما قبل سره وصلو دا دوه ترکیبه مې درته وکړه، او که د ما قبل سره فصل وي نو بیا به دا په خپله جمله مستأنفه بیا به داسې وایي اولئک مبتدا علی هدن، دا ورته خبر مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله مستأنفه. نو اولئک مبتدا ده او علی هدن خبر ده. مبتدا سره د خپل خبر نه دا معطوف علیه کا. دویم اولئک مبتدا او هم المفلحون دا ورته خبر. مبتدا سره د خپل خبر نه دا جمله معطوفه کا په اولنۍ جمله. معطوف سره د خپل معطوف علیه نه دا جمله مستأنفه شو. بهر تقدیر دا بیا ځان ته جمله مستأنفه شو. په دې پوه شو؟ په دې دویم ترکیب اول اولئک مبتدا علی هدن خبر، مبتدا سره د خپل خبر نه معطوف علیه. دویم اولئک مبتدا هم المفلحون خبر، مبتدا سره د خپل خبر نه دا ور باندې عطف، معطوف سره د خپل معطوف علیه نه جمله مستأنفه. په اقسام ثلاثه د استیناف کې دویم قسم استیناف نه ده. دویم قسم استیناف دا چې د سوال مقدره تعلق د سبب خاص سره. دویم قسم استیناف نه ده، بلکې یا اول قسم استیناف ده او یا دریم قسم استیناف ده. صحیح شو؟ یا اول استیناف ده یا دریم. که اول استیناف شي نو ګوره اوله جمله دا راغله چې هدل للمتقین. الله پاک دعو وکړه چې دا کتاب هدایت دی د پاره د متقینو، او به د متقینو د پاره څلور صفات الله ذکر کړل. نو هدل للمتقین سره د څلور صفاتونه دا منشأ د پاره د سوال شو. سوال مقدره دا ده چې مال الموصوفین بهذه الصفات اختصوا بالهدى. ولی متقین چې دا څلور صفات پکې دي دوی خاص کړي شو تر هدایت پورې، یعنی هدایت د دوی پورې ولی خاص شو؟ نو الله جواب وکړو چې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دا جواب شو. ګوره هدى للمتقین ورپسې دو آیات کې څلور صفات. دا هدى للمتقین سره د ورسته څلور صفاتو نه دا منشأ د سوال شو. سوال مقدره څه شو؟ مال الموصوفین بهذه الصفات اختصوا بالهدى. ګوره سوال د سبب مطلق نه وشو. څه سبب ده چې د متقین سره د دې څلورو صفاتونه خاص کړي شو تر هدایت پورې، یعنی هدایت د دوی پورې خاص شو؟ وجه څه ده؟ سبب څه ده؟ نو سوال د سبب مطلق نه ده. نو الله پاک جواب ورکړو چې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. نو ګوره په هغه اقسام ثلاثه کې استیناف اول پکې راغلی، او یا پکې دریم استیناف ده. دریم استیناف پکې داسې ده چې مخکې الله پاک متقین ذکر کړو، د متقینو احکام او صفات الله ذکر کړو. ګوره مخکې احکام او صفات راغلو. احکام دو چې قرآن کامل الکتب ده، په ټولو کتابونو کې کامل کتاب قرآن ده، دا یو حکم، او خاص متقینو ته هدایت عظیمه ده. دا احکام الله ذکر کړو. او دارنګي صفات ذکر کړو چې ایمان بالغیب ده، اقامت الصلاة، ایتاء الزکات ده، ایمان بما انزل الیک ده.
بهر تقدیر مخکې الله پاک احکام او صفات ذکر کړو نو دا منشأ د سوال شو. سوال مقدر دا دی چې ما فائدة تلک الاحکام، د دې احکام ثمره او نتیجه څه ده او د دې صفاتو نتیجه او ثمره څه ده. مخکې الله پاک احکام ذکر کړو، دو حکم ما درته په مثال کې پیش کړو. اول شاباشي قرآن کامل کتاب دی او خاص متقینو ته هدایت دی، دا دو احکام شو. او څلور صفات رسته راغله، د دو ایمان د دو تعلق د عقیدې سره او د دو تعلق د اعمالو سره. بهر تقدیر مخکې احکام او صفات راغله، دا منشأ د سوال شو. سوال مقدره دا دی چې ما فائدة تلک الاحکام والصفات، د دې احکام او صفاتو فائدہ څه ده؟ نو الله جواب ورکړو چې د دې فائدہ هدایت دی په دنیا کې علی هدى من ربهم او فلاح د په آخرت کې. نو په اقسام ثلاثه د استیناف کې یا اول استیناف دی یا دریم استیناف دی، او په وروستنیو دوړو قسمینو د استیناف کې دویم قسم استیناف دی. دویم قسم استیناف کوم یو چې اعاده د صفت د مستونف عنه پکې وي. دلته الله اولایک ذکر کړو، ما درته ویل چې هم په ذات د مذکور دلالت کوي او اولایک په چا دلالت کوي؟ ذات مع الصفات. نو ګوره اعاده د صفاتو د مستونف عنه پکې وشو په اولایک کې. نو دویم قسم استیناف شو چې اعاده د صفاتو د مستونف عنه پکې وي. دا ترکیب شو د اولایک. اولایک علی هدى من ربهم واولایک هم المفلحون. ان شاء الله چې ذکرې به مرورو می درته ویلي او مکرر می درته ویلي. ها اول بحث پدې کې دی، دویم بحث په لفظ د علا کې دی. ګوره پدې اولایک علی هدن کې د علامه تفتزانی رحمه الله او د سید السند رحمه الله په مابین کې مناظره راغله د تیمورلنګ په دربار کې. واقعا داسې وه چې تیمورلنګ یو بادشاه او په پښه باندې ګوډو، نو دی به چې په مجلس کې ناستو پښه به یې غځولې وه او د ده په دربار کې علامه تفتزانی رحمه الله اوسېدو. نو علامه تفتزانی رحمه الله به چې د ده په دربار کې ناستو، د علماو په مابین کې خو یو د بل سره معاصرت وي او حسدي. نو د نور علماو حسدو چې د بادشاه په دربار کې دا دومره ولې مقرب دی. نو علامه تفتزانی رحمه الله ته بل بانه نه جوړېده د نور مولایانو، بس دا بانه ورته جوړه کړه. بادشاه ته شیطانی وکړه چې ته په مجلس کې ناستې پښې دې غځولې وي نو ته خو مجبوري معذوري ځکه ګوډې. او دا علامه تفتزانی رحمه الله چې دیم پښې غځوي، ستا په مخ کې دم پښې غځولې وي نو دا ستا بې ادبي کوي، د ده په زړه کې ستا احترام نشته. د بادشاه طبیعت د علامه تفتزانی په خلاف شو، او چې د بادشاه طبیعت مزاج د چا په خلاف شي نو د رعیت اکثریت مزاج به د هغه سړي په خلاف وي. الناس علی دین ملوکهم، خلق د خپل بادشاه په دین باندې وي. نو بس د بادشاه او د علامه تفتزانی په مابین کې لږ غوندې منافرت پیدا شو. علامه سید السند رحمه الله به خټې کولې، دا د مزدوري وه او ډېر لوی عالم خو خټې به یې کولې او په دې به خپل کور ته نفقه ګټله. نو یو ورځ علامه تفتزانی رحمه الله ته راغلو او ورته ویې فرمایل چې ما د دې بادشاه سره معرفي که، ځکه په دې مزدورۍ کې ډېر تنګ یم او د دین کار ته نه یم وزګار، چې لږ زمام خرچه مرچه وځي نو زه به د دین کار ازادانه کوم. علامه تفتزانی ورته د بادشاه نه وخت واخیستو. چې وخت ورته واخیستو، سید السند رحمه الله د بادشاه دربار ته لاړو. بادشاه ورته وایي تا سره څه کمالات دي؟ دی ورته وایي زه توپچي یم. وایي ښه چې توپچي نو فوج سره به دې یو ځای کړم، بس تنخوا به هم درته مقرروي. وایي نه هغه توپونه نه ولم، حسي توپونه، ما سره معنوي توپونه دي، کاغذونه ورسره وو، زه عالم یم، علمي توپونه دي زما سره. وایي ښه زه ټیک ده، هسې نه یم د علامه تفتزاني سره ورانه وه، د ده سره بحث وکړه. نو علامه تفتزاني رحمه الله سره په اولئک علی هدن کې بحث وکړو. علامه تفتزاني رحمه الله باندې اعتراض وکړو. علامه تفتزاني رحمه الله جواب ورکړو. په دې جواب اعتراض وکړو. مجلس کې نعمان الخوارزمی المعتزلی دا پکې ثالثو، دا معتزلیم د علامه تفتزاني صاحب سره ورانو، ځکه علامه تفتزاني رحمه الله اهل سنت والجماعت او په عقیدوي ښه کتابونه لیکلي، شرع قاید و غیره، او په معتزله کلک اعتراضات کړي دي. نو د معتزله عمر سره حسدو. نو نعمان الخوارزمی دا د سید السند طرف ونیولو، ټول مجلس د سید السند په طرف باندې شو.
علامه ځکه بادشاه د علامه تفتزانی صاحب سره ورانو د مجلس علما مر سره ورانو نعمان الخوارزمی چې دا حکم و دې مر سره ورانو نو فیصله د علامه تفتزانی په خلاف وشو چې په خلاف وشو علامه تفتزانی مجلس پرې خودو او لاړو هجرت وکړو هرات طرف ته لاړو تاسو کوم متول کې ګورئ د بادشاہ ډیر صفت کړي ده تقریبا 2 پاڼې صفت د بادشاہ کړي ده به په مختصر کې بیچاره ډیر شکایت کړي ده یومن بفلان او یومن بفلان یو ورځ می په یو ځای کې بل ورځ می په بل ځای کې او یو غونډې می بلې غونډې ته ولي کله په غونډې یو خېجم او کله کندو کې کیوزم نو دا مختصر المانی به ورسته د لیکل ده او متولی مخکې لیکل ده بهر تقدیر ورسته خو مناظره را نقل شوې ده اگر چې په دې مجلس کې د علامه تفتزانی په خلاف فیصله وشوه خو د مناظرې ریکارډ بهر ووتلو نو چې بهر ووتلو بهر علماو څه د سید السند طرف نیولې ده او څه د علامه تفتزانی رحمه الله طرف نیولې ده وعلامه الوسی رحمه الله یو کتاب لیکلی ده الاجوبه العراقيه عن الاسئله الايرانيه عراقي جوابونه د ایرانی سوالونو نو هغه سید السند رحمه الله ته خطرناک جوابونه ورکړي دي او د علامه تفتزانی رحمه الله موقفي مضبوط ثابت کړی دی چې تفتزانی رحمه الله د خبره کوي اوس اول زه تاسو په خبره پوه کوم بیا وروسته مناظره درته ذکر کوم اول استعارې ذکر دو قسم استعارې د دو استعارو دریو استعارو تعریف درته ذکر کوم یو می درته پرون ذکر کړی و د استعاره بالتبعیه دویمه استعاره اصلیه دریمه استعاره تمثیلیه دا درې استعارې ذکر بیا په دې آیات کې درته استعارې جوړو بیا درته د علامه تفتزانی او د سید السند رحمه الله هغه مناظره را نقلو چې دوی سره څنګه دلایل ویلو خو چې د استعارو تعریفونه نه زده په دې مناظره نه پوهیږي پرون مې درته د استعارې اصلیه او د استعارې بالتبعیه په مابین کې لږ فرق کړو ګوره یو استعاره اصلیه ده او بل استعاره بالتبعیه ده خو سوچ ورته کوی چې زدم شي استعاره اصلیه دي ته وایي چې لفظ مستعار پکې اسم جنس وي مختصر تعریف ده دی وایي عزیز الله شاباش استعاره اصلیه دي ته وایي چې لفظ مستعار پکې اسم جنس وي نو تاسو به وایي چې بعضی مرګري چې موږ په وفاق کې سبق پیلې اسم جنس نه پیژنو نو اسم جنس به موږ څو پیژنو نو اسم جنس دي ته وایي ښه چې دا لفظ په اعتبار د معنا مطابقې سره مستقل بالمفهومیت وي دي ته اسم جنس وي یو لفظ دی معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت ده نو دا لفظ اسم جنس لکه اسد د اسد معنا چې دا معنا مطابقي دا مستقله بالمفهومیت ده نو دا اسد اسم جنس شو انسان د انسان معنا څه ده حیوان ناطق دا حیوان ناطق چې د مستقل بالمفهومیت ده دا معنی مستقله بالمفهومیت ده معنا مطابقي نو دی انسان ته اسم جنس وي اسانه شی دی خاصه تاسو نه زده کړئ خو به هر تقدیر استعاره اصلیه دی ته وایي چې لفظ مستعار پکې اسم جنس وي اسم جنس چاته وایي چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت وي نو چې لفظ مستعار پکې اسم جنس وي نو دې ته ویل شي استعاره اصلیه نو په حروف او په مشتقاتو کې استعاره اصلیه نه حروفو کې به استعاره اصلیه نه ځکه ما درته ویلي چې استعاره اصلیه دي ته وایي چې لفظ مستعار پکې اسم جنس وي او اسم جنس دي ته وایي چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت وي نو په حروفو کې استعاره بالتبعیه نه راځي ځکه دا غي معنا مطابقي خو مستقله بالمفهومیت نه ده کنه په مشتقاتو کې استعاره اصلیه نه راځي لکه په فعل کې یا په اسم فاعل کې ځکه دا غي معنا مطابقي ګوره مستقله بالمفهومیت نه ده فعل په دریو شانو دلالت کوي حدث نسبت او زمانه نسبت پکې راغی کنه نو معنا مطابقي غیر مستقله بالمفهومیت ده خلاصه دا چې په حروفو کې به استعاره اصلیه نه راځي او په مشتقاتو کې به استعاره اصلیه نه راځي بلکې په حروفو او په مشتقاتو کې استعاره بالتبعیه راځي نو چې لفظ مستعار پکې اسم جنس نه یعنی داسې لفظي چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت نه ده نو داسې لفظ چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت نه ده
په داسې الفاظو کې استعاره بالتبعیه راځي او داسې الفاظ چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت وي په دې کې استعاره اصلیه راځي. د دې نه خو نور نه اسانېږي دم کړئ انشاءالله. ګوره استعاره اصلیه دې ته وایي چې لفظ مستعار پکې اسم جنس، د دې په خلاف استعاره بالتبعیه ده چې لفظ مستعار پکې اسم جنس نه بلکې حرفي یا مشتقي وي. اسم جنس دې ته وایي چې معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت. استعاره اصلیه د دې لپاره خو مثالونه تاسو ډیر اوریدلي. رأیت اسدا يرمي، زمری مې ولیدو وشتلې کول. نو رأیت اسدا دا لفظ مستعار ده، دا اسم جنس ده، ځکه معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت ده. نو دا استعاره اصلیه په دې اسدا کې پوه شو. او استعاره بالتبعیه دا په حروف او په مشتقاتو کې راځي، ځکه په حروف او په مشتقاتو کې لفظ مستعار حرفي او یا مشتقي وي. حرفي که مشتقي وي دا اسم جنس نه ده، ځکه معنا مطابقي مستقله بالمفهومیت نه ده. دا استعاره بالتبعیه. استعاره اصلیه خو په څلور قسمه ده، تاسو اوریدلې ده. مصرحه ده، مصنیه ده، تخیلیه ده، ترشیحیه ده. دا استعاره اصلیه. استعاره بالتبعیه یو په حروفو کې راځي او بل په افعالو کې راځي. قاریه مې راځي کبه په مازیګر راته تیر کی چې زده دي. په حروفو کې یو په حروفو کې راځي او بل په مشتقاتو کې راځي. په مشتقاتو کې می پرون درته ویلي او تی وای عزیز الله مشتقاتو کې څنګه راځي؟ یو مصدر د بل مصدر سره مشابه کی، بیا د مشبه به مشتقی را واخلي او په مشبه کې مستعمل کی. پرون هم دا ویلو کنه صحیح. لك نطقت الحال فمعنى دلت الحال. نطقت الحال دا دي ذکر کړو، معنی کو دلت الحال. نو ګوره دلالت مشبه، نطق مشبه به، د دې مشبه به مشتقی را واخله چې نطقت ده او په دې مشبه کې مستعمل کې چې دلالت ده. نو دې ته ویل شي استعاره بالتبعیه په مشتقاتو کې. دا مې پرون درته ښودلې و ان شاء الله، نن بیا تکراری راغله زدم شو کنه. په حروفو کې څنګه راځي؟ ګوره په حروفو کې داسې راځي، یو معنا مشبه کا او متعلق د معنا د حرف ورته مشبه به کا. پوه شئ؟ دا الفاظ زده کې نور په مطلب پوهیږئ. یو معنا مشبه کا، مشبه به څه شي کا؟ متعلق د معنا د حرف، متعلق د معنا د حرف دا ورته مشبه به کا. ذکیږي دا یو شابه. یو معنا مشبه کا بل معنا چې متعلق د معنا د حرف دا ورته مشبه به کا. خو شور باندې نو د دې تشبیه په وجه باندې هغه حرف په دې مشبه کې مستعمل کا. دا استعاره بالتبعیه په حروفو کې شو. ګوره یو معنا مشبه بل معنا چې متعلقه د معنا د حرف ده د مشبه به. متعلقه د معنا د حرف، دا حرف را واخله په مشبه کې مستعمل کا. نو دا استعاره بالتبعیه په حروفو کې. لکه زه درته مثال وایم، یو د حرف معنا ده بل متعلق د معنا د حرف ده. دې دواړو کې فرق دی. تاسو بشری جمع کې حاصل او محصول کې ویلی وي، وفاق کې حاصل او محصول شته. قریا مې راکړی سرت من البصره الى الكوفه، یو د من معنا ده، یو متعلق د معنا د من ده. دې دواړو کې فرق دی. معنا د من هغه خاصه ابتدا ده چې د مسجد نه شروع ده، د بصری نه شروع ده تر کوفی پورې، هغه خاصه ابتدا. دا معنا د حرف ده. معنا د حرف هغه خاصه ابتدا ده. صحیح. متعلق د معنا د حرف ابتداء الغایه، ابتداء الغایه دا کلی، دا عام معنا. دا عام متعلق د معنا د حرف ده او دا خاص معنا د حرف ده. یو خاصه ابتدا ده، یو ابتداء الغایه ده. خاصه ابتدا د بصری نه تر کوفی پورې دغه خاصه جزئی ابتدا. یو دا جزئی ابتدا ده بل کلی ابتدا ده. یو خاصه ابتدا ده بل عامه ابتدا ده. دا جزئی ابتدا یا خاصه ابتدا دا معنا د حرف ده، او دا کلی ابتدا یا عامه ابتدا ابتداء الغایه دا متعلقه د معنا د حرف ده. وای شو دا ابتداء الغایه به معنا د حرف نه، ولیکن دا معنا د حرف شي دا خو بیا مستقله ده. نو بیا د حرف معنا مستقله کیږي، نو بیا حرف نه پاتې کیږي. نو د دې معنا هغه خاصه ابتدا ده، هغه جزئی ابتدا ده، هغه غیر مستقله ده.
بهر تقدیر متعلق د معنا د حرف هم ذکر نو ګوره یو معنا مشبہ او دویمه معنا چې متعلقه د معنا د حرف وي د مشبہ به بیا د حرف په مشبہ کې مستعمل کا دي ته ویل شي استعاره بالتبعیه په حروفو کې د دې لپاره بسم الله کې درته مثال پیش کوم بسم الله الرحمن الرحیم با حقیقت د په الساق کې دلته ترینه مون استعانه تخسته ده د تلخیص په اوله حاشیه کې هم داسې وایو ګوره استعانت دا یو معنا ده دا مشبہ صحیح او الساق کلی چې متعلق د معنا د با ده متعلق د معنا د حرف د الساق کلی د مشبہ به استعانت مشبہ دا یو معنا مشبہ کوم معنا مشبہ به شو الساق خالی الساق نو الساق عام د مشبہ به چې دا متعلق د معنا د با ده معنا د با څه ده الساق خاص او من مطلق الساق واقع نو مطلق الساق متعلق د معنا د با ده نو استعانت مشبہ او الساق چې متعلق د معنا د با ده د مشبہ به نو دغه بار واخله چې دا متعلق د معنا د با دا د چا متعلق چې مشبہ به کړي ده متعلق د معنا د با نو دا حرف راواخله چې با ده دا په مشبہ کې مستعمل کا چې استعانت ده نو دې ته ویل شي استعاره بالتبعیه په حروفو کې ان شاء الله چې ډیر آسان نو ګوره په مشتقاتو کې دا وا چې یو مصدر د بل مصدر سره مشبہ کې د مشبہ به مصدر مشتقی راواخلي په مشبہ کې مستعمل کې نو دا استعاره بالتبعیه په افعالو کې ده او استعاره بالتبعیه په حروفو کې ده چې یو معنا مشبہ کې او بل معنا چې متعلقه د معنا د حرف ته د مشبہ به کې او بیا د حرف په مشبہ کې مستعمل کې نو دې ته ویل شي استعاره بالتبعیه په حروفو کې په ټول کال کې به دومره شی نه زده کړئ پوه شو ان شاء الله خدا هم زده کړئ ان شاء الله چې یو معنا د حرف دا بل متعلق د معنا د حرف دی معنا د حرف هغه خاصه ابتدا یا خاص الساق یا خاصه استعلاء ده او متعلقي هغه عام استعلاء یا عام ابتدا یا عام الساق دی د متعلق ځکه دی چې خاص ملزومي او عام ورسره لازمي نو د متعلق دی دا خو تر دې پورې ما تاسو ته صرف د استعاره بیان وکړو یو استعاره اصليه شو بل استعاره تبعیه شو د استعاره بالتبعیه په دوه قسم شویو په افعالو کې او بل په حروفو کې ذکر شاهدونه بل استعاره تمثيليه ده استعاره تمثيليه دي ته وایي چې د امور متعدده یو هيئت منتزع کې دا مشبہ کې د نور امور متعدده بل هيئت منتزع کې د مشبہ به کې بیا دا یو هيئت د بل هيئت سره مشبہ کې تشبیه هيئت بهيئت یو هيئت د بل هيئت سره مشبہ کې دا خو ډیر اسانه ده لکه یو طالب د قریش بابا رحمه الله په دې مثالونو ته داسې پیش کوو و یو طالب د او د مدرسې په ابتدا کې کله یو پوسټر ګوري چې دې مدرسې ته وځم کله بل پوسټر ګوري چې دې ته وځم هغه ته چې بستر وي چې سبق خوښ نشي بیا بلې ته ځي الته چې خوښ نشي بیا بلې ته ځي دا هيئت د دې طالب یو طالب شو بلې بستر شو بلې تل راتل شو طالب او بستر او کتاب او مدرسه او د تګ را تګ د دې نه یو هيئت منتزع کیږي ستا په ذهن کې دا هيئت مشبہ نو قریش بابا رحمه الله به مبتدا ویلې وای د دې طالب هيئت مشبہ او د بټخیل د خون هيئت مشبہ به دی به د بټخیل د خون قصه کوله وای د بټخیل کې یو خور دی او د خور نه دی غړم خیرات او غړم خیرات نو وای دی په دې خور کې کله داسې تلو چې اوله خیرات خورم او کله به داسې تلو چې اول دا خیرات خورم په دې خور کې تاویدو دوړه ترې نه تیر شو نو د دې بټخیل د خون د هيئت دا مشبہ به نو د دې طالب هيئت مشبہ او د دې بټخیل د خون د هيئت د مشبہ به دا یو هيئت د بل هيئت سره مشبہ کا د مشبہ به د پاره دا جمله استعمالي ګره ايتک تقدم رجلا وتؤخر اخرى زه دې ګورم چې یو قدم مخکې کې او بل شاته کې دا د مشبہ به دا جمله مستعمله کا په مشبہ کې دا استعاره تمثيليه شو نو خلاصه دا چې استعاره تمثيليه دي ته وایي چې یو هيئت منتزعه مشبہ کې د بل هيئت منتزعه سره د استعاره تمثيليه شو نو درې استعاره د الله پاک په توفیق خیز ذکرې
ان شاء الله چې زم شو زه پوه شم یو استعاره اصلیه بل استعاره بالتبعیه بل استعاره تمثیلیه نو اوس راشي اولئک علی هدى اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دلته اوس اعتراض راځي چې اولئک علی هدى علا د استعلا د پاره ده خپل معنا حقيقي استعلا ده او دا علا چې پچا باندې ور داخل شي نو هغه به مستعلاوي هغه به استعلا راغلي وي او مستعلا جسمي مستعلا څه شي چې پچا استعلا راغلي وي دا جسمي لکه ته په موټر باندې وخیږي نو موټر جسم دی کنه یا په چت باندې وخیږي نو چت جسم دی پوه شئ نو دلته آیات کریمه کې راغله اولئک دا متقین چې دي دا مستعلین دي صحیح متقین مستعلین دي مستعلا به څه شه ده پچای استعلا راغله ده هدن په هدایت نو په هدایت د دوی استعلا راغله ده نو اوس اعتراض راځي چې ګوره د متقین استعلا راغله په هدایت باندې هدایت خو حسی شی نه ده پچا چې استعلا راځي هغه به حسی شی وي جسم به وي او هدایت خو یو معنوي شی ده استعلا ور باندې متصور نه ده نو د متقین استعلا په هدایت څنګه راغله بس دا اعتراض شو سید السند رحمه الله فعلمه تفتزانی رحمه الله دا اعتراض وکړو چې اولئک د متقین مستعلین دي په هدایت استعلا خو په چت راځي چې یو امر حسی ده په سورلې راځي چې یو امر حسی ده هدایت خو یو امر معنوي ده په د استعلا څنګه راغله وښوي نو علامه تفتزانی رحمه الله ورته جواب ورکړو چې دلته د علا استعمال په طریقې د استعاری بالتبعی تمثیلی ده صحیح د علا استعمال په طریقې د استعاری بالتبعی تمثیلی ده تفصیل ده علامه تفتزانی رحمه الله ورته فرمایل چې یو معنا چې تمکن من الهدى ده تمکن من الهدى او استقرار على الهدایت تمکن من الهدى مضبوط هدایت هدایت ټینګ راځول نو تمکن من الهدى دا یو معنا مشبہ او استعلاء الراكب على المركوب دا استعلاء مشبہ به صحیح مشبہ څوک شو تمکن من الهدى تمکن من الهدى دا مشبہ او استعلاء الراكب على المركوب دا مشبہ به نو ګوره تمکن من الهدى مشبہ او استعلاء الراكب على المركوب ده مشبہ به اوس دا استعلاء چې دا متعلق د معنا د علا ده کنه ده استعلاء یو خو خاصه استعلاء دا خو معنا د علا ده یو خالی استعلاء دا عام استعلاء دا متعلق د معنا د علا ده نو تمکن من الهدى دا مشبہ او استعلاء ده مشبہ به دا استعلاء متعلق د معنا د علا ده نو دا استعلاء مشبہ به نو دلته د علا رواخستو دا حرف د رواخستو په مشبہ کې د مستعمل کړو په تمکن من الهدى کې د مستعمل کړو نو دا استعاره بالتبعیه شو ذلك لك ذلك متر خطي وای مشبہ څوک دی تمکن من الهدى مشبہ به څوک دی استعلاء دا استعلاء متعلقه د معنا د علا ده صحیح شو نو بیا علا رواخله او په مشبہ کې مستعمل کا چې تمکن من الهدى ده نو دا استعاره بالتبعیه شو دې څنګه ها نو تمکن من الهدى دا مشبہ صحیح شو بیا وای تمکن من الهدى دا مشبہ او استعلاء الراكب على المركوب دا استعلاء چې متعلقه د معنا د علا ده د مشبہ به صحیح شو د دې مشبہ به استعلاء الراكب على المركوب دا استعلاء متعلقه د معنا د علا ده د علا رواخله په مشبہ کې مستعمل کا نو استعاره بالتبعیه شو ان شاء الله څه شو استعاره بالتبعیه جوړه شو ډیر اسانه و تاسو غټه کړئ بل پکې استعاره تمثیلیه ده ګوره په جانب د مشبہ کې درې شیان دي متقین دي هدایت ده او بل
تمکن من الهدایت دی په جانب د مشبہ کې درې شیان شامل متقین هدایت تمکن المتقین من الهدایه چې متقین د هدایت څنګه رانیولې ده نو یو هدایت بل متقین بل تمکن المتقین من الهدایه د دې دریو شیانو نه یو هيئت منتزع ده دا هيئت مشبہ په جانب د مشبہ به کې درې شیان دي راکب مرکوب استعلاء الراکب علی المرکوب د دې دریو شیانو نه یو بل هيئت منتزع ده نو دا یو هيئت د بل هيئت سره مشبہ شو نو د استعاره تمثیلیه نو دوه استعاره پکې جوړې شو اول هيئت چې په جانب د مشبہ کې ده د چانه منتزع کړو د دریو شیانو متقین هدایت تمکن المتقین من الهدایه دا درې مشبہ نه دی ګوره د دې نه یو هيئت منتزع کیږي دا مشبہ نو هيئت منتزعه د متقیننا د هدایتنا او د تمکن المتقین من الهدایتنا چې کوم هيئت منتزع ده دا مشبہ او دویم هيئت چې دا منتزع ده د راکب د مرکوب او د استعلاء الراکب علی المرکوب نه دا دویم هيئت مشبہ به او یو هيئت چې د بل هيئت سره مشبہ کی نو دې ته ویل شي استعاره تمثیلیه نو اوس ګوره کدی ته ګورو دې هيئت ته استعاره تمثیلیه ورته وایو کله لفظ د علا ته ګورو نو استعاره بالتبعیه ورته وایو دا دوه استعاره شو ان شاء الله چې پوه شو یو دریم استعاره هم درته ذکر کوم هغه علامه تفتزانی نه ذکر کړي دریم استعاره د خارج نه ذکر کو دا هدایت دا مشابه دی د مرکوب سره تشبیه مضمره فی النفس استعاره بالکنایه صحیح شو او کلمه د علا ورته قرینه ده علا لازم دی د مشبه به سره نو علا استعاره تخیلیه ګوره هدایت مشبه شو د مرکوب سره تشبیه مضمره فی النفس استعاره بالکنایه لازم د مرکوب سره علا ده نو دا علا استعاره تخیلیه بهر تقدیر دا درې استعاره ما درته جوړ کړې خو علامه تفتزانی رحمه الله دوه استعاره جوړې کړې وي یو استعاره بالتبعیه او بل استعاره تمثیلیه د علامه تفتزانی طریقه داسې و ما خو درته تفصیلی بیان کړی ان شاء الله علامه تفتزانی داسې ویلي چې دلته یو هيئت دا هيئت چې د متقینو او د هدایت او د تمکن المتقین من الهدایت دا هيئت مشبہ ده او دویم هيئت د راکب او د مرکوب او د استعلاء الراکب علی المرکوب نه چې کوم هيئت منتزع ده دا هيئت مشبہ به بیا وای کلمه د علا دا په مشبہ به کې مستعمليږي دلته په مشبہ کې مستعمله شو نو استعاره تمثیلیه بالتبعیه شو دوه سره یو ځای کړی د استعاره تمثیلیه بالتبعیه شو د علامه تفتزانی په الفاظو پوه شوي ما په تفصیلی درته ویل هغه مختصره ویل ده چې یو هيئت د بل هيئت سره مشبہ کې د دې مشبہ به هيئت د پر علی استعماليږي دا په مشبہ کې مستعمل کې نو استعاره تمثیلیه بالتبعیه شو دا د علامه تفتزانی طریقه شو هغه په کې د استعاره جوړې کړې سید السند په اعتراض وکړ اعتراض داسې وکړو چې کونها تبعیه يقتضي كون كل من الطرفين مفردا وكونها تمثيلية يستدعي انتزاعها من أمور متعددة وهو يستلزم ترقبه سيد السند په اعتراض وکړو چې اے علامه تفتزانی ته اجتماع د متنافیین کړی دا استعاره بالتبعیه دم کړه او استعاره تمثیلیه دم کړه استعاره تمثیلیه کې یو هيئت بل هيئت سره مشابه وي دا هيئت د امور متعدده او منتزع وي او کوم شي چې د امور متعدده او منتزع هغه مرکبي نو استعاره بالتمثیلیه په مرکباتو کې راځي او استعاره بالتبعیه په حروف او افعال او مفرداتو کې راځي نو دا خو اجتماع د متنافیین ته وکړه استعاره بالتبعیه په مفرداتو کې راځي او استعاره تمثیلیه په مرکباتو کې راځي نو دا دوه استعاره دي څنګه جمع کړي علامه تفتزانی باندې دا اعتراض وکړ دا خو ته اجتماع د متنافیین کړي نو مجلس د علامه تفتزانی رحمه الله په خلاف باندې نو چې په خلاف شو د په خلاف فیصله وشو او د سید السند خبره ته رښتیا ویلې چې سید السند خبره ټیک ده خبر تقدیر دا مناظره خو ختم شو به ما دا سویلیو چې یو کتاب د علامه الوسی سے لیکل دی ما سره خو سره نو ورکو الاجوبه العراقيه عن الاسئله الايرانيه
نو پاغي کې د علامه تفتزانی رحمه الله تایید کړی دی. تایید دا شي کړی دی چې ګوره دا هيئت تویلو چې استعاره تمثیلیه په مرکباتو کې راځي او استعاره بالتبعیه په مفرداتو کې راځي، دا خبره غلطه ده. استعاره تمثیلیه کې یو هيئت د بل هيئت سره مشابه وي، یو هيئت منتزعه مشبه وي او بل هيئت منتزعه مشبه به وي. بیا دا یو هيئت چې منتزعه چې مشبه ده او بل هيئت منتزعه چې مشبه به ده، د دې د انتزاع درې طریقې دي. ګوره کله منتزع وي دا هيئت د مجموعې د امور متعددونه لکه وحدت اعتباری، امور متعدده په یو تار وتړه ټول سره یو ځای او یو هيئت ترېنه منتزع کړه. مجموعه د امور متعدده لکه درې امور دي، هيئت اجتماعي ورته ورکړه، یو شی ترېنه جوړ کړه. هيئت وحدت اعتباری هم دې ته وایي که نه چې د ډېرو شیانو نه په یو باندې تعبیر وکړي. نو دا هيئت منتزع ده د امور متعدده، مجموعي د امور متعددونه لکه وحدت اعتباری. نو کله هيئت منتزعي د مجموعي د امور متعددونه، کله دا هيئت منتزعي د یو امر نه خو په نظر سره بل امر ته، د یو امر نه هيئت منتزع ده خو دا یو امر چې په نظر سره بل امر ته واقع د مجموعي د دوړو نه ده، نه ده منتزع، د یو نه منتزع ده خو بالقياس الى اخر لکه اضافات. او کله هيئت منتزع وي دا هيئت نیم د یو امر نه منتزعي نیم د بل امر نه منتزعي. صحیح شو؟ نو ګوره په اول صورت کې دا مأخذ متعدد ده، درې شیان دي، خو هيئت مفرد ده، هيئت منتزع ده د مجموعي د امور متعددونه. نو تعدد په مأخذ کې راغی، په هيئت کې رانغی. پوه شوې؟ دارنګې په دې دویم صورت کې هيئت منتزع ده د یو امر نه بالقياس الى اخره، مأخذ یو شو هيئت یو ده، نو هيئت کې ترکیب رانغی. په دې دریم صورت کې چې دا هيئت نیم د یو امر نه منتزعي نیم د بل امر نه منتزعي، په دې صورت کې به دا هيئت مرکبي. نو هيئت په یو ځای کې مرکبي. ګوره یو هيئت د بل هيئت سره ته مشبه کې، نو دا هيئت کله مفردي او کله مرکبي. ځکه د دې انتزاع د هيئت درې صورت دي، کله د مجموعي د امور متعددونه منتزعي، کله منتزعي د یو امر نه بالقياس الى اخره، او کله نیم د یو امر نه منتزعي نیم د بل امر نه منتزعي. صرف په دې دریم صورت کې هيئت مرکبي او په دې اولو دوړو صورتونو کې هيئت نه ده مرکب. نو هيئت د بل هيئت سره مشبه کا، نو یو هيئت چې د بل هيئت سره مشبه کی د استعاره تمثیلیه شو، دا هيئت کله مفردی کله مرکبی. پرې پوه شئ؟ نو هيئت مفرده مراتلی شي، استعاره تمثیلیه په مفرداتو کې مراتلی شي. نو استعاره بالتبعیه په مفرداتو کې راځي او استعاره تمثیلیه په مفرداتو کې راتلی شي. نو د علامه تفتزانی رحمه الله خبره صحیح ده. لدې وجه نه ګوره خلک د استعارې تمثیلی په تعریف کې هيئت منتزعه ذکر کوي، دا چې نه وایي هيئت مرکبه. معلومیږي دا چې همیشه استعارې تمثیلیه کې هيئت مرکب نه بلکې کله مرکبي او کله مفردي. ان شاء الله چې کوئی شی وي. اولئک علی هدى من ربهم، الله پاک فرمایي دا خلک چې دي علی هدى من ربهم، دا متقین سره د دې څلورو صفاتونه، علی هدى من ربهم دی په هدایت باندې دی، من ربهم په من کې دوه احتمال دي، یا من د ابتدا د غایې د پاره ده، دا هدایت د رب د دوی د طرف نه ده، د بل چا د طرف نه نه ده، او یا دا من د تبعیض د پاره ده، نو بیا به حذف د مضاف پکې کوي. علی هدى من هدى ربهم، دوی په هدایت باندې دي، د هدایتونو د رب نه، د رب ډېر هدایتونه دي او دوی په یو هدایت باندې دي. اوس په دې اعتراض واردېږي چې هدایت خو خامخا د رب د طرف نه راځي، نو ذکر د رب ولې وکړو؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې تاکیدن ذکر د رب تاکیدن دی، هدایت اصلا د رب د طرف نه، خو دلته ذکر د رب تاکیدن کړی دی. واولئک هم المفلحون. آیات سختو خو د سبق فروع پرون مې ځکه درته پرېښودو چې لس بجو نه بعد ذهن ستړی شوی، بیا هم دا آیات نه زده کېدو، انشاءالله چې اوس به هم زده کړي. نو مهمې خبرې پکې د اولئک ترکیبونه او درې ترکیبه او په حالات استعارات. نو اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. الله پاک فرمایي واولئک، دلته څلور لفظ دي، و یو واو عاطفه ده، دویم اولئک ده، دریم هم ده،
څلورم المفلحون ده د څلور وړو تشریح د الله پاک په توفیق باندې وکړو. اول د اولایک بحث کوو. دلته اعتراض واردېږي چې ګوره د مفلحون محکوم علیه امغه مخکنه اولایک ده د علی هدن چې کوم محکوم علیه ده امغه د المفلحون محکوم علیه ده. یعنی خلاصه دا په بل تعبیر علی هدن خبر وکړه مبتدا څوک اولایک چې متقین سره د څلور صفاتونو همدا متقین سره د څلور صفاتونو دا مبتدا او محکوم علیه د المفلحون د فارم ده. نو د المفلحون او د علی هدن محکوم علیه یو ده. نو چې محکوم علیه یو ده نو یو اولایک کافیو د څه حکمت د وجنه الله پاک د اولایک مقرر کړو دویم اولایک یې ذکر کړو. نو تکرار د اولایک ته څه ضرورت ده دا اعتراف شو. تاسو ورته جواب ورکړئ. دو جواب ګوره اول جواب ورته دا دی چې متقین سره څلور صفات ذکر شوي دي. اولایک کې د متقینو ته اشاره ده سره د څلور صفاتونو. نو دا متقین سره د دې څلور صفاتونو دا څلور صفات لکه چې علل دي د پاره د علی هدن نو دا رنګ دا علل دي د پاره د هم المفلحون. یعنی دا څلور صفات لکه چې علل دي دا څلور صفات چې سره یوځای کې دا علت دی د پاره د هدایت په دنیا. نو دا رنګ دا څلور صفات علت دی د پاره د فلاح او فی الاخرت په اخرت کې د کامیابی د پاره هم دغه څلور صفات علت دی. په خبره خو پوه شئ. اوس که اولایک نه مقرر کړي نو متوهم به دا توهم کولو چې دا څلور صفات دا علل دي د پاره د مجموعي د هدایت او د فلاح د هر یو د پاره مستقل علت نه ده. صحیح. نو د مستقل علتیت د پاره الله پاک علتیت ته اشاره کوي او استقلال ته اشاره کوي. دوه ټکو ته په تکرار د اولایک کې اشاره کوي. قاری عامله پوه شو. اول علتیت د اولایک ته اولایک هغه څلور صفات ته راځي دي. دا څلور صفات علل دي. نو علتیت د اولایک ته اشاره ده. او دویم استقلال د دې اولایک ته اشاره ده چې دا مستقل علت ده د پاره د علی هدنم او د پاره د المفلحونم د پاره د هدایت په دنیا او د پاره د فلاح په آخرت. نو یو علتیت او یو استقلال ده. په اولایک کې علتیت راغلو په دې تکرار کې استقلال راغلو. که تکرار نه وکړي نو بیا بچا دا توهم کولو چې دا څلور صفات د دې مجموعي لپاره علت ده د هر یو لپاره ځان ته علت نه ده. دا یو جواب. او دویم جواب دا دی چې الله پاک تکرار د اولایک کې دی خبرې ته اشاره کوي چې اختصاص د هر یو تر متقینو پورې مستقل دی. اختصاص د علی هدنم تر متقینو پورې مستقل دی او اختصاص د المفلحونم تر متقینو پورې مستقل دی. علی هدن مستقل خاص دي تر متقینو پورې او المفلحون مستقلا خاص دي تر المتقینو پورې. دوړه مستقل خاص دي. که اولایک نه ذکر کړي نو بیا بچا دا توهم کولو چې دا مجموعه د هدایت او د فلاح دا مجموعه به د متقینو پورې خاصه وي او یو به په غیر متقی کې راتلی شي. یوازې هدایت به په غیر متقی کې راتلی شي. یوازې فلاح به په غیر متقی کې راتلی شي. خدا مجموعه به په غیر متقی کې نشي راتلی. نو الله پاک تکرار د اولایک وکړو چې مجموعه خو اسم په غیر متقی کې نشي راتلی. دا یو ځان تم په غیر متقی کې نشي راتلی. پوه شئ. نو ګوره دویم جواب دا دی چې اختصاص د هر یو تر متقینو پورې مستقل دی. استقرار علی الهدایت په دنیا کې دام خاص دی تر متقینو پورې او فلاح کامله په آخرت کې دام خاصه ده تر متقینو پورې. که د اولایک تکرار نه وي نو چا به دا وهم کولو چې مجموعه د دې دواړو دا به خاصه تر متقینو پورې او یو به خاص تر متقینو پورې نه وي. څلورم په پښته نور به تاسو ستړي شئ. بس وکړو نور به تحقیق درته دې نقطه کې بس کو. نو اولایک کې تکرار د دې وجه نه شو. اوس دا واو دویم بحث درته په واو کې کوم. اعتراض دلته راځي چې مونږ په تلخیص کې په باب د فصل او د وصل کې ویلي دي چې اتحاد د محکوم علیه اتحاد د مسند الیه تقاضا د ترک العطف کوي. نو دلته الله عطف ولې ذکر کړو؟ محکوم علیه خو یو دی. د علی هدن محکوم علیهم اولایک دی او د هم المفلحون محکوم علیهم اولایک دی. اولایک نه متقین مع الصفات مراد دي. نو دا متقین مع الصفات الاربعه
دا لکه چې محکوم علیه دی د پاره د علی هدن دارنګې دا محکوم علیه دی د پاره د هم المفلحون. نو اتحاد د محکوم علیه دی او اتحاد د محکوم علیه خو تقاضا د ترک العطف کوي. نو دلته الله د کوم حکمت د وجنا حرف عاطف ذکر کو. د دې داسې یو بل مثال دی الته محکوم علیه یو دی او الله پاک پکې حرف عاطف نه دی ذکر کړي. ګور الله پاک فرمای اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اولئک کالانعام دا کافران د چارپایانو په شان دي. بل هم اضل بلکې د څارویو نه بدتر دي. اولئک هم الغافلون دلته اولئک کی حرف عاطف نه ذکر کړي ځکه محکوم علیه یو دی او چې کله محکوم علیه یو وي نو اتحاد د محکوم علیه تقاضا د ترک العطف کوي. نو دلته الله عطف ولې ذکر کړو؟ تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته اگر چې محکوم علیه یو دی خو بیا هم دواړه جملې په مفهوم کې فرق لري. په اعتبار د مفهوم سره د دواړو جملتینو په مابین کې مفهوما فرق دی، وجودا فرق دی، مقصودا فرق دی. درې فرق دي د دواړو جملو په مابین. څلور شیان دي پکې. محکوم علیه یو دی، مفهومینو کې فرق دی، وجودینو کې فرق دی، مقصودینو کې فرق دی. نو یو اتحاد او درې تغییره. نو اتحاد من وجهین او تغییر من وجهین چې په کوم ځای کې راشي هلته حرف عطف ذکر کیږي. لدی وجنه الله پاک حرف عطف ذکر کړو. محکوم علیه کې خو اتحاد ده، دا یو پکې اتحاد شو. مفهوما د دوړو جملتینو په مابین کې فرق ده ځکه د اولی جملې مفهوم هدایت پکې ذکر شوی ده او هدایت الدلاله بلطف ته وایي. په دویمه جمله کې فلاح ذکر شوی ده، فلاح الفوز بالمطلوب ته وایي. نو مفهوما د دوړو جملتینو په مابین کې فرق ده. د یوې مفهوم ده الدلاله بلطف او د دویمې مفهوم ده شابسي الفوز بالمطلوب. مفهوما پکې فرق ده. وجودا د دوړو جملتینو په مابین کې فرق ده. هدایت چې ده علی هدن ده په دنیا کې ده او اولئک هم المفلحون کې ده فلاح په آخرت کې ده. صحیح شو؟ نو هدایت په دنیا کې ده او فلاح په آخرت کې ده. دریم مقصودن هم د دوړو جملتینو په مابین کې فرق ده. د اولی جملې نه مقصود تذکیر د نعمت دینی ده، تذکیر د نعمت دینی. او په دویمه جمله کې چې ده د فلاح فی الاخرت نه اخبار ده، د نعمت اخروی نه اخبار ده. نو به هر تقدیر د دوړو جملتینو محکوم علیه اگر چې متحد ده خو مفهوما د دوړو په مابین کې فرق ده. وجودا اوله جمله په د دنیا سره تعلق لري، دویمه د اخرت سره. او مقصودا د دوړو جملتینو په مابین کې فرق ده. نو د دوړو جملتینو په مابین کې اتحاد من وجهین ده. کوم اتحاد ده؟ په اعتبار د محکوم علیه او تغییر من وجهین ده. درې تغییر پکې راغله او چې کله اتحاد من وجهین او تغییر من وجهین راشي نو الته ترک د عطفي. لدی وجنه الله نه الته څه شوی؟ حرف عطفي. لدی وجنه الله پاک حرف عطف ذکر کړو. په خلاف دا غبل آیات نام باقی کې من کل وجه اتحاد ده. ګوره بل آیات داو په مثال کې اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. دلته په محکوم علیه کې اتحاد ده خو مقصودم د دوړو جملتینو متحد ده. اولئک کالانعام د دې جملې نو مقصود دا ده چې الله پاک د کفارو تشبیه د څارویو سره ورکړی ده. وجه د شبه غفلت ده. نو په اوله جمله کې الله د کافرانو غفلت بیانوي واولئک هم الغافلون. په دې کې خو صراحتا د دوی غفلت ذکر کړو. نو په دوړو جملتینو کې د کافرانو غفلت بیانېږي. نو الته مقصودن اتحاد ده او محکوم علیهم سره متحد ده. لدی وجنه الته ترک د عطف راغی چې من کل وجه اتحاد ده او دلته من وجه اتحاد او من وجه تغییر ده. نو ذکر الله پاک حرف عاطف ذکر کړو. واولئک هم المفلحون. فلح په لغت کې شق او قطع ته وایي، سری کول او پرې کول. خاهم پاتې شو کنه. زه مفلحون می شروع راول به د مفلحون بیان درته وکم. واولئک هم المفلحون. ګوره فلح په لغت کې شق او قطع ته وایي. عربان وایي ان الحديد بالحديد يفلح. یو وسپنه په بل وسپنه باندې چیرې کیږي. نو په معنا د چیرې کول سره راځي. چیرې کول. نو مفلح یعنی فائز بالمرام جنتی ته ځکه مفلح وایي چې د مقصد ته د رسیدلو دپاره
ټول مشکلات شکولي او تیری کړي دي، مشکلات شکولي او تیری کړي دي، د مقصد ته د رسیدلو لپاره ورته لارې کولاو شوي دي، لارې تیری کړي دي، واورو کې منډونه مات کړي دي، او مقصد ته د رسیدو لپاره لارې تیری کړي یا لارې کولاوي کړي دي. نو له دې وجې نه جنتیانو ته مفلحین ویلی شي. واولئک هم المفلحون. الله پاک فرمایي دا خلق المفلحون، الف لام یا د عهد د پاره ده او یا د جنس د پاره ده. نو الف لام د جنس د پاره شي نو د مفلح حقیقت معلومه ته اشاره ده. واولئک هم المفلحون، هغه د مفلح حقیقت چې ټولي دنیا ته معلوم ده، امدا خاص ده تر متقینو پورې. د فلاح حقیقت تر متقینو پورې خاص ده. نو الف لام جنسی ده، نو جنسی فلاح تر متقینو پورې خاصه شوه. اوس په دې اعتراض راځي چې جنسی فلاح تر متقینو پورې خاصه شوه، نو غیر متقی ته به فلاح نه، دا خو د خوارجو د وابیانو مذهب شو چې غیر متقی مرتکب د کبیره کافر دی. ځکه دلته فلاح الف لام جنسی دی، جنسی فلاح تر اولایکه پورې خاصه شوه، اولایکه نه متقین مراد دي. نو جنسی فلاح دا تر متقینو پورې خاصه شوه، غیر متقی ته متجاوزه نه شوه. نو غیر متقی به جنت ته نه ځي، غیر متقی کې به فلاح نه، جنت ته تلل به پکې نه، حالانکې غیر متقیم جنت ته ځي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره دلته د فلانا مطلق دخول فی جنت نه دی مراد، بلکې دخول اولی مراد دی. د فلانا مراد مطلق دخول فی الجنت نه دی، بلکې کم دخول مراد دی؟ دخول اولی. دخول اولی مقصود دی تر متقینو پورې. نفس دخول د غیر متقین شته، د غیر متقی دخول اولی نشته، نفس دخول شته، او دخول اولی خاص دی تر متقینو پورې. دا الف لام جنسی شو. او الف لام عهدی کوي، نو ګوره په الف لام عهدی په مثال په تاسو پوهیږئ. د الف لام عهدی په تحقیق زید منطلق او زید المنطلق، د دې دوړو په مابین کې فرق دی. شیخ عبدالقادر جرجانی رحمه الله فرمایي چې ګوره د دې عبدالقاهر جرجانی چې د زید منطلق او د زید المنطلق په مابین کې فرق دی. زه هدایت الله ته وایم چې زید منطلق ته چې په صدور د انطلاق نه خبر، نو زه ته وایم زید منطلق ته په دې نه خبر چې صدور د انطلاق د چانه شوه دی کنه دی شوه. نو دلته به درته نکره ذکر کوم چې زید منطلق. او که ته په کمره کې وي تیاری بهر د پخو کشارې واورېدو چې یو څوک ګرځي، صدور د انطلاق شوه دی، خو په دې نه خبر چې دا انطلاق چاته منسوب دی. د زید د پخو کشاره دی که د عمر د پخو کشاره دی، په دې نسبت نه خبر. په انطلاق خبرې چې انطلاق واقع شو صادر شو خو چاته منسوب دی، نو چې په دې نسبت نه خبر، نو زه به تا ته زید المنطلق وایم. نو زید المنطلق به په کوم صورت کې وایو؟ چې مخاطب په صدور د انطلاق باندې عالم نه، او زید المنطلق به په کوم صورت کې وایو؟ چې مخاطب په صدور د انطلاق خبر دی خو په نسبت نه دی خبر. نو دلته اولئک هم المفلحون الف لام پکې راوړو، الف لام عهدی. نو چې الف لام عهدی راوړو، یو اولئک هم مفلحون ده، یو اولئک هم المفلحون ده، لکه زید منطلق او زید المنطلق. اولئک هم مفلحون دا به هغه مخاطب ته وایي چې په صدور د فلاح نه خبر، د فلاح نه خبرې. او اولئک هم المفلحون به هغه مخاطب ته وایي چې په فلاح خبر دی خو په نسبت نه دی خبر. نو ګوره دلته چې الف لام عهدی شي، نو چې الف لام عهدی شي مخاطب ته دا معلومه ده چې په عالم کې دوه ډلې دي، یو ډله مستقره علی الهدایت ده په دنیا کې، بل فالحه ده په آخرت کې. په دنیا کې یو ډله شته چې مستقره علی الهدایت ده په دنیا کې، او بل ډله ده شابسي چې مفلحه ده په آخرت کې. خو دغه ډله چې مفلحه ده په آخرت کې، آیا دغه ډله ده چې مستقره ده علی الهدایت او کبل ډله ده؟ نو الله په اولئک هم المفلحون په الف لام کې دې اشاره وکړه، د دې نسبت تعین وکړو چې دا مفلحه ډله چې ده هغه مخکینی ډله ده چې مستقره علی الهدایت ده په دنیا کې. مخاطب ته پته ده چې دلته دوه ډلې دي، یو مستقره ده علی الهدایت او دویمه ډله چې ده مفلحه ده. نو په دې ډله خبر ده، صحیح شو؟ په دې صدور د فلاح خبر ده، خو په دې نه ده خبر
چې آیا دا مفلحه ډله هغه مخکینی ډله ده چې مستقره ده علی الهدایت او که بله ډله ده، نو الله پاک الف لام داخل کړو. دې نقطې ته اشاره کوي چې دا مفلحه ډله بعینه هغه ډله ده چې مستقره علی الهدایت ده، د دواړو په مابین کې اتحاد ده. نو ګوره دلته مخاطب ته نسبت پته نه لګېږي، نو ځکه الله پاک الف لام ذکر کړی. هم دې ته ضمیر فصل وایي، واولئک هم المفلحون. بیا په دې ضمیر فصل کې دو مذهب دي. یو مذهب د بعضی بصریانو دی، هغوی وایي چې ضمیر فصل حرف دی، ځکه دا هم دلالت کوي په معنا فی غیره باندې چې فصل دی، په خپل معنا دلالت نه کوي بلکې په معنا فی غیره باندې دلالت کوي چې فصل دی. نو د بعضی بصریانو په نیز باندې هم ضمیر فصل دا حرف دی، او د جمهور علماء په نیز باندې ضمیر فصل حرف نه دی بلکې اسم دی. نو چې هم اسم شي نو بیا پکې دوه مذهب دي. یو مذهب دا دی چې لا محل لها من الاعراب، اعراب محلی نه لري، او دویم مذهب دا دی چې اعراب محلی لري چې رفع ده بنا بر ابتدایت، نو هم مبتدا ده. نو څو ترکیب شو؟ ټول څو مذهب شو؟ درې. اول مذهب د بعضی بصریانو دی چې هم حرف دی، نو لا محل لها من الاعراب، صحیح شو. د جمهور مذهب دا دی چې نه هم حرف نه دی بلکې اسم دی، چې اسم شي به اعراب محلی لري دا یو مذهب، اعراب محلی نه لري دا بل مذهب. پوه شو ان شاء الله. نو ټول درې مذهب شو پکې شو. او د هم فائدہ دا ده چې دا د صفت او د خبر په مابین کې فرق راولي. هم په دې دلالت کوي چې دا ورستنه المفلحون دا خبر دی صفت نه دی، نو دې ته ضمیر فصل وایي، یعنی فصل راولي ما د ما بعد، فصل راولي د ما بعد د خبر او د صفت په مابین کې فرق کوي. دا رنګي دا هم په دې دلالت کوي چې اولئک مبتدا ده موصوف نه ده، المفلحون خبر ده صفت نه ده. نو صفت او د خبر د دې ډول په مابین کې فرق راولي، د مبتدا او د موصوف په مابین کې فرق راولي. زه تاسو نه یو تاسو کوم دا فرق ولې راولي؟ المفلحون دي صفت چې کنه نو نقصان راځي. وای دا هم په دې دلالت کوي چې المفلحون صفت ده، صفت نه ده څه شی ده؟ خبر. نو که صفت چې څه نقصان براشي؟ شاباسي. یا به مجموعي ده هم المفلحون ته صفت وای، یا به یوازې المفلحون ته صفت وای. که مجموعي ده هم المفلحون ته صفت وای نو ضمیر صفت شو، او الضمیر لا یوصف ولا یوصف به. او که یوازې المفلحون ته صفت وای نو د موصوف او د صفت په مابین کې فرق راغی. لدې وجنه هم چې هم راشي نو صفتیت بن راځي. مجموعي ده هم المفلحون ته کو صفت وای نو ضمیر د صفت کړو، او که یوازې المفلحون ته صفت وای نو فصل راغلو په مابین د موصوف او د صفت کې په اجنبي باندې. بهر تقدیر ده هم ضمیر فصل دی، یعنی فصل راولي په مابین د خبر او د صفت کې، او فصل راولي په مابین د مبتدا او د موصوف کې. یو فائدہ فصل ده، نور فواید هم پکې شته. فائدہ په دې فصل کې منحصره نه ده، بل فائدہ هم پکې شته چې تاکید نسبت الخبر الى المبتدا ده. د خبر نسبت مبتدا ته شوی وي، د دې نسبت تاکید هم راولي چې دا نسبت ضروری ده. د بل فائدہ ده دارنګي مبتدا او خبر چې دواړه معرفي وي او یو پکې ظلام وي نو الته قصر وي کنه، نو دلته قصر هم شته، د دې قصر تاکید هم راولي. نه د تاکید د نسبت هم راولي، تاکید د قصر هم راولي، فصل هم راولي، نور فواید هم پکې وي. واولئک هم المفلحون. الله پاک فرمایي دغه متقین چې دا څلور صفات والو یوازې هم دوی کامیاب دي، بل څوک نه دي کامیاب. قصر دی پکې، یوازې هم دوی کامیاب دي، دای ما یوجد فيه، بل څوک نه دي کامیاب، دای لا یوجد فی غیره. ان الذين